الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم. عزتمندو دلتا د مومنانو یو ډیر لوی د کامیابی ذکر قرآن کوي، خو اصل خبره دا چې مومن ثابت شي. نو منګه استاد هم د ټولو دا دعوه ده چې منګه تاسو مومنان یو، او ان شاء الله منګه تاسو مومنان یو. منګه الله منو، د الله پیغمبران منو، او ټول اسماني کتابونه منو، او د قیامت ورځ منګه منو، او جنت او دوزخ منو، حساب او کتاب منو. دا ټول منګه مومنان یو. نو دعوا خدا زمونږ د مومن والی. د دې آیاتونو انتخاب په دی وجه باندې ما وکړو چې زمونږ او ستاسو دعوه د ایمان ده، او الله د مؤمنانو د کامیابی اعلان کړی دی چې مؤمنان با خاص کر په قیامت کې با د انتهایی کامیابی سره مخامخ کیږي. او آیا دا مؤمنان دي څوک؟ مؤمنان څه صفات دي؟ مؤمنان به څه کارونه کوي چې د دې ته دومره اعزاز او اکرام حاصلیږي، او د هغې د فلاح اعلان الله رب العزت کوي، او په آخر کې دا وایي چې د هغې جزا او بدله دا ده چې د جنت وارثان به، او د عامو جنتونو هم د جنت خاص چې هغې ته جنت فردوس وایي، د جنت فردوس وارثان به دا مؤمنان سازیږي. نو دا مؤمنان به کم کارونه کوي چې دې ته رادونه لویه منقبه او لویه مرتبه حاصله ده. نو الله فرمایي قد افلح المؤمنون، یقینا کامیاب دی مومنان. دا یو زبردست اعلان دی، او الله تعالی دلته کلمه قد استعمال کړه، او دا تحقیق د پار راځي، او دا یقین د پار راځي چې دا مومن با یقینا به مومن کامیابی، مومن ته یقینی کامیابی حاصله ده. قد افلح المؤمنون، یقینا کامیاب دی مومنان. اوس د مومنانو یو صفت تاسو ته ذکر کوي. رنبنه صفت د مومنانو دا دی الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومنان چې د جنده د کامیابی اعلان الله کړی دی، هغه مومنان دي چې دوی با په خپل مانځه کې خشوع کوي، په خپل مانځه کې به عاجزي کوي. دا لومبنی صفت دی د مومنانو چې دا به مونځ گزاري، دا به تهجد گزاري، او دا به دا مونځ چې کوي نو دا مونځ د خشوع او د خضوع سره به کوي. خشوع او خضوع اصل کې دا سکون قلب ته وایي، یعنی په ډېر سوچ او فکر باندې به مونځ کوي، او په زړه کې به دا کټې او پټې او سخې دا به نه راولي. قصدن به دا شیونه د دنیا کارونه دا په زړه کې نه راولي. قصدن معنا دا ده چې که اسی د مسلمان قصد نه دی او په زړه کې پټی راغی یا کټی راغی، نو په دې کې په مونځ کې فرق نه راځي.
او که قصدن او ارادتن دا په زړه کې راولي نو بیا د په مونځ کې خاشع نه دی او خاضع نه دی، بیا دا مونځ بیا مونځ نه دی، دا کمزورې مونځ دی، دا بیکاره مونځ دی بیا، نو پړه کې بلا نه راولي. البته که په زړه کې دا راځي چې یاره الله به څنګه راضي کوم، پر مانځه کې سړی ځان سره لګیا دی، الله به څنګه راضي کوم، د الله د رضامندۍ لارې به څنګه پیژنم، د الله د رضامندۍ په لارو به څنګه روانېږم، یو مسلمان قوم ته به خیر څنګه ورسوم، یو مسلمان قوم بر ظلم نه څنګه خلاص کم. که داسې خیالات راځي نو په دې باندې مونځ نه خرابېږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ځلې مونځ کو، نو خلیفه دی، نو خلیفه امام می، نو مخکې جمع کوي، نو مونږ ډېر اوږد شو، نو چې کله سلام وګرځاو نو په مدینه کې قحط و، خلک هم حیران دي چې دونه اوږد مونځ وشو که نه، او دی داسې ساه وغونده کېدی. ویلې دغه ته تللی وم بصرې ته، هلته مې غنم واخیسته او هغه مې په اوښانو بارې بار کړه، مدینې ته مې را روان کړه. دا مینې یو سوچ دی او په مانځه کې دی، خدا سوچ عین عبادت دی چې حضرت عمر سره د مسلمانانو دا غم دی د مدینې او د اسلامي ریاست مسلمانان وږي دي او د قحط سره مخامخ دي. نو خیال راغی او په دې خیال کې تللی دی او بصرې ته رسېدلی دی او هلته غنم یې واخیستل، هغه یې په اوښانو باندې بار کړه او هغه قافله را روان کړه، مدینې ته یې راوسته. نو داسې قسم خیالات که په مانځه کې راځي نو دا بیا عین عبادت دی، دا په مونځ کې فرق نه راولي. نو ځکه قرآن وفرمایل چې کامیاب مؤمنان هغه کسان دي هم فی صلاتهم خاشعون چې دوی په خپل مونځ کې عجزي کوي، په آرام باندې ولاړ دي. دا د زړه حالت به د مونځګزار. او د خاشعون معنا دام ده چې دا لاسونه خپې به د اخوا دېخوا نه ګرځي، چې په مانځه کې کله دا چل کې او کله دا چل کې، او کله پوزه کې ګوتې وهي او کله په ګیره کې ګوتې وهي، او کله پکې موبایل راوالی داسې وګوري او بیا یې په جیب کې کېږدي، او دلته ورته رنګ راشي او بیا یې داسې راوالي چې دا د چا نمبر دی، هغه بیا او دا عرب خو چې کوم دي دا خو پکې دا ګړی دي ځای باندې ګړی دا پکې سیسټم کې سي ورته وګوري، هغه د غازي زامن دي که. نو دا قسم حرکات به تاسو په مانځه کې نه کوئ. دام د خشوع حصه ده او د عجزۍ حصه ده، د دې نه به بل خواته نه ځئ بیا. او نور خو د مانځه په باره کې موږ په دې درسونو کې په مخه باندې ذکر کوو. دا یو صفت شه د مؤمنانو. دویم والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمنان کامیاب مؤمنان هغه دي چې دي د بیهوده خبرونه، د بیهوده کارونه، د بے فایدې کارونه معرضون مخ اړونکي. لغوه هر هغه عبس خبرې ته وایي، بے فایدې خبرې ته وایي، هر هغه بے فایدې عمل او عبس عمل ته وایي. او د لغوی عندنا درجه مباحه ده، خو هغه قابل ترک ده، او په ترک باندې حمد بتا ته ملاویږي، صفتونه به ملاویږي. او اعلی درجه د لغوی معصیت او ګناه ده. نو مؤمن شان بدای د کامیاب مؤمن چې د بے پیدې او بیهوده کارونو نه، د بے پیدې او د بے مطلب خبرونه باغه مخ اړی اعراض وکړي. دا زمونږ را بوډاګانی دې دیوالونو ته بیډه راوالي، پرې بازارونو کې راوتي او په ځای باندې ناستي، او باغ غر او دا غر به دا کوي
داسې نه ده پکار مومن بخپل یو منټ دا به عبس نه تیری دا زندگی ډیر زبردسته قیمتي اثر منګ او تاسو الله را کړی دا دا د دې یو منټ به منګ او تاسو سره الله په دې حساب کوي د دې وجنه اس تاسې وخت په ځان مه تېروئ چې د الله د رضامندۍ کوشش پکې نه کوئ د حق د بالادستۍ د حق د غالبولو د ظلم د ختمولو د بېانصافۍ د ختمولو د مؤمنانو ته د فلاح او د کامیابۍ دپاره همیشه به په دې کې سوچ کوئ همیشه به په دې کې فکر به کوئ او د بې مطلبه کارونو د بې مطلبه خبرونه به ځان ساتئ البته چکر وهل په دې ځمکه کې ګرځېدل د سیر او د سیاحت دپاره او د عبرت د حاصلولو دپاره نو دا جایز دي قرآن وایي سیرو فی الارض په دې ځمکه کې ځئ نو علما وایي چې امام رازی دا خبره کړې ده چې په ځمکه کې چکر وهل دا امر مباح دی نو په سیرو کې دا امر د اباحت دپاره دی خو چې کله ته روان شوې نو فنظرو بیا قرآن وایي چې لاړې د عبرت په نظر باندې به هر یو څیز ته ګورې په دې هر یو څیز کې د الله د یووالي د الله د شتوالي نښې دي ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد نو ته چې روان شي نو هر یو شي ته به د عبرت په نظر باندې ګوري نو علما لیکي چې دا سیر او سیاحت په دې انداز باندې دا په لغوه کې شامل نه دی او کنه ته دلته ځان سره دی ډولکې اخیستی په سوزکي کې او ځان سره دی چې کوم دی دوکړی م اخیستی او ځان سره به تمبل م اخیستی دی او ملکان دی سوري ته چې هلته نږدې شي نو بیا هلته کوشي او د سړک په غاړه باندې یو ګډیږي او بل ورته ډول وایي دا هم سیر او سیاحت دی خو دا په لغوه کې شامل دی دا به د مؤمن کار نه وي دا به د مؤمن کار نه وي مؤمن به ډم نه وي مؤمن به ډمتوب نه کوي پښتون ډم دی او که ډم نه دی دا ځان له خبرې دي خو خبر دا ده چې دا په لغویاتو کې بیا شامل دي اسی سیر او سیاحت دپاره تلل او هیڅ قسم د هغې نه عبرت نه حاصلول دا هم په لغوه کې شامل دی او بیا دریم صفت مؤمنانو دا ذکر کوي والذین هم للزکاة فاعلون کامیاب مؤمنان هغه دي چې دوی د زکات دپاره ورکوونکي نو که دا آیات دا صورت مکی دی او فریضه د زکات په مدینه منوره کې راغلی وه په مکه معظمه کې نه وه اگر چې دا بعضې مفسرین دا ویلي دي چې زکات فریضه راغلی په مکه کې وه خو عمل پې شروع شوی دی په مدینه کې چې اسلامي حکومت کله قایم شو نو عمل پې شروع شوی دی نو که دا مکی صورت شي نو بیا زکات معنا دلته څه ده چې زکات ورکوي نو دلته زکات نه مراد که تزکیه نفس ده چې خپل اخلاق د ګندګو نه پاکول خپل عقاید د ګندګو نه پاکول خپل اعمال د ګندګو نه پاکول خپل خبرې د ګندګو نه پاکول خپل معاشره د ګندګۍ نه پاکول خپل رزق د حرامو نه پاکول دا ټول بیا للزکات فاعلون کې را دنده دی دې نه بیا تزکیه مراد ده صفائی مراد ده او یو بل اعلی ترین صفت د مؤمنانو کامیاب دا دی والذین هم لفروجهم حافظون مؤمنان هغه کسان دي چې دوی د خپلو شرمګاهونو دپاره حافظون حفاظت کوونکي دوی خپل شرمګاهونه دا د حرامو نه ساتي
د حرام استعمال نه ساتي. ګوره انسان ته چې څنګه د دې ضرورت دی چې خوراک کوي، څنګه ورته د اوبو د څښلو ضرورت دی، څنګه ورته د اکسیجن ضرورت دی چې اسالي، دقسې انسان ته خپل خواهش پوره کول هم دقسې ضروري دي. دا انسان په طبیعت کې الله ودیعت کړی دی. لکه دغلته خوراک سکاک او هر شی چې ته د شریعت په حدودو کې دننه کوي، نو خپله شهواني قوت به هم په د شریعت په حدودو کې دننه پوره کوي. د هغې د حدودو د شریعت نه چې الله او رسول کومې پابندۍ لګولي د هغې نه ته وځې، بیا به ته په دې باندې مجرم یې او په دې باندې به دې الله تعالی نیسي. نو قرآن ځکه ذکر وکړو چې مؤمنان کامل او کامیاب هغه دي چې د خپلو شرمګاهونو حفاظت د حرامو نه کوي، د حرام استعمال نه کوي، په حرامو کې وخت نه خرابوي، په حرامو کې نه ملوث کیږي. ها الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر مؤمنانو باندې د دې خبرې پابندي نشته که خپلو بیبیانو ته نږدې کیږي او د خپلو بیبیانو نه خواهش پوره کوي، او ما ملکت ایمانهم یا د خپلو وینځو نه دوی چې کوم دی خواهش پوره کوي، نو په مؤمنانو باندې په دې کې هیڅ ملامتیا نشته، بلکې په دې کې ثواب دی، په دې کې بیا اجر دی. فإنهم غیر ملومین، نه دي دوی په دې کې ملامت، په دې باندې پر ملامتیا نشي ویلی. دا خپله بیبي ته خپلې وینځې ته دغه الله تعالی ستاسو د خواهش دپاره پیدا کړي دي او ستاسو دپاره حلال کړي دي، د دې نه به علاوه اخوا دې خوا نه ځئ. اوس خبره دا ده، یو صحابي دی عبدالله زوی د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما، هغه له پلار واده کړی، پلار وله واده وکړو. ډېر لوی صحابي دی د عبدالله، ډېر لوی حافظ حدیث دی. یعنی ابو هریره اول نمبر دی، دی ورپسې دی، بلکې ابو هریره وایي چې ما دا یو شان یو، خو دا کار دی چې ما به تش یادول کول او ده به ورسره لیکلم کول. او ډېر لوی پرهیزګار و، خو دا شیخي پرې غالبه شوې وه. نو پلار وله واده وکړو. نو یوه ورځ د انګور نه حضرت عمر تپوس وکړو، ویل خاوند دې څنګه سړی دی؟ دا راته ووایه. ویل ډېر ښه سړی دی جي. ویل ټوله شپه په نفلو باندې ولاړي، په تهجداتو، او د ورځې چې کوم دی نو د ورځې ټول عمر روژې. ویل ښه سړی دی. خو ډېر عمر خو ډېر زیرک عالم و، پوه شو چې دا یار خو ده باندې خو شیخي غالبه شوې ده. نو لاړو پیغمبر خدا ته شکایت وکړو، ویل صاحب دی عبدالله له مې واده کړی دی او زنانې وایي چې دی ټوله شپه په تهجدو ولاړي، په تهجدو، او بیا چې کوم دی د ورځې ټوله ورځ روژې. نو دې خو دا مطلب دی چې دی د خپلې ښځې ته ښه نظر ګوري نه، او د خپلې ښځې اړو حق ادا کوي نه. دا خو دا معنا ده. نبی علیہ السلام راغی، عبدالله صاحب په خپله وایي پیغمبر خوا موږ کره راغی، وایي ما سره بالغ پروت ول، بس ما بالغ راواخیسته، نو ما نبي علیہ السلام ته واچو. نو هغه بالغ راواخیسته، زما په خپل منځ کې کېښوده، او بیا یې وویل چې عبدالله ما ته ستا باره کې څه خبرې را رسېدلي دي، ته رښتیا ټوله شپه نفلونه کې او ټول عمر روجې نیسي؟ هغه ویل چې دا خو زه کوم. هغه ویل دا خو به داسې نه کې، دا یاد ساته چې ان لربک علیک حق، ستا د رب په تا حق، ولزوجک علیک حق، او ستا د ښځې په تا باندې حق دی، ولزورک علیک حق، ستا د میلمه په تا باندې حق دی، او دا ټول حقوق لازم دي. حافظ ابن قیم وی لله حق لا يكون لغیره ولعبده حق هما حقانی، د الله د پاره حق دی او د الله د بنده د پاره پتا باندې حق دی. لا تجعلوا الحقين حقا واحدا،
دا دواړه حقونو نه به یو حق نه سازوي بلکې دا بنده حق به په خپل ځای ادا کې او د الله حق به په خپل ځای باندې ادا کې. دا بزرګي نه دی چې ته تش د خدای حقوق ادا کې او د انسانانو حقوق پرېږدې، بلکې بزرګي کامل ادا ده چې د الله د حقونو د پوره کولو په ځای سره سره به د الله د بندګانو حقونه به هم پوره کوي. نو دی وجنا یو ځل نبی علیہ السلام ویلي چې د خپل ښځې حق سړی ادا کوي دی کې اجر دی. نو صحابو ته تپوس کوي یا رسول الله چې سړی خپل خواهش پوره کوي په دې کې هم ثواب وي؟ نبی اکرم ورته ویل چې مرګرو که دا خواهش دی په حرامو کې پوره کوي نو عذاب بولی؟ ویلاو. نو ویل چې په حلالو کې پوره کوي نو ثواب بوله نه؟ چې په حرامو کې کوي نو عذاب به الله ورکوي، نو چې په حلالو کې استعمالوي نو الله بوله ثواب ورکوي. او بیا قرآن او فرمایل فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. هغه څوک چې هغه ځان ته مؤمن وایي او طلب کوي ما ورا د دینه د خپلې بیبي او د خپلې وینځې نه علاوه د شهوت د پوره کولو د دې خپلې بیبي او د خپلې وینځې نه علاوه په نورو طریقو باندې پوره کول کوي، دا یقینا د الله پولی ماتونکي خلق دی، دا د الله پولی ماتوي. او د دې لاندې زنا هم راله چې سړی خپله بیبي پرېږدي خپله وینځه پرېږدي او په زناکارۍ پسې ګرځي نو زنا هم د دې لاندې راله. لواطت د سړو استعمال دا هم یو ګنده عمل دی. یو قوم الله دې وجنا دې مخ د ځمکې نه هټاو کړی د لوط علیه السلام قوم. او دارنګې که خپل خواهش سړی پر خپل لاس پوره کوي دا هم مفسرین د دې آیات لاندې راوړی دی. دا هم د الله پولی دا کس ماتوي چې خپل خواهش په خپل لاس باندې پوره کوي. او دارنګې دا څونه چې ناجایزې طریقې دي د شهوت د پوره کولو باندې دا ټول د دې لاندې راغلي دي. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. او پس هغه څوک چې هغه طلب کوي ما سوا د خپلې بیبي او د خپلې وینځې نه د خپل شهوت د پوره کولو لپاره، دا کسان دوی د حد نه تېرېدونکي دي او د الله او د رسول پولې ماتونکي دي. او یو بل اعلی ترین صفت د مؤمنانو کامیابو دا دی چې والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. مؤمنان کامل او هغه مؤمنان چې الله د هغې د کامیابۍ اعلان کړی دی چې دا کامیاب مؤمنان دي، نو د هغې یو اعلی ترین صفت دا دی چې والذین هم لاماناتهم، هغه کسان دي چې د خپلو امانتونو دپاره وعهدهم او د خپلو وعدو دپاره راعون خیال ساتونکي دي، لحاظ ساتونکي دي. څه مطلب؟ کوم امانتونه چې ورسره د الله له طرفه دي یا کوم امانتونه ورسره چې د الله د بندګانو له طرف نه دي د دې امانتونو پوره خیال ساتي. د دې د خیال ساتلو معنی دا چې دا خرابی نه، دا بربادی نه، د دې نه انکار نه کوي، بلکې دا چې د چا امانت دی د هغې ورکولو ته دی تیار دی. دا د امانتونو خیال دی. او حدیث کې راځي چې د مؤمن صفت دا دی چې دی به امانتداري، او د منافق صفت دا دی چې اذا اؤتمن خانه، کله چې دی امانتدار ساز شي دی پکې خیانت کوي. دا تاسو چې کوم خلک امانتدار ساز کړي دي او تاسو لوټونه ورکوله او تاسو ورته خپل مشران وایي او دا د یو یو اوس کومې غلاګانې روزي چې د یوې ښځې وزیرې په یو روایت کې دا راغلی چې 80 اربه روپۍ د هغې سره برآمد شوې، او یو بل روایت پکې مې دا راته چا وویل چې سرپاسه 80 لکه 80 اربه روپۍ هغې سره برآمد شوې او 3000 تولې ورسره کالې برآمد شوې. دا مؤمنان دي.
د مؤمن صفت خدا دی چې د امانتدار وي دته چې کوم امانتونه ورکړي شو د مسلمانانو دا د مسلمانانو دا بیت المال او د مسلمانانو دا ملک او د مسلمانانو دا واک دا ټول امانت دی دا ځان ته مسلمان وي او بیا هغه ډله داسې عیاره ډله ده چې هغې پرون په هغې ښځې باندې پریس کانفرنس وکړو پریس کانفرنس یې کوو نو هغه ښځې بیان کوه غلې چې کومه لویه غله ده و چې دا هسې الزام دی او دا هسې خبرې دي نو دا او بیا دا یاد ساتئ چې د شخصي خیانت دا دی چې تا سره یو سړي روپۍ ایښي دي تا سره یو خبره ایښې ده تا سره یو بچی کېنولی دا امانت دی د دې یو شان ګناه ده او د بیت المال کې خیانت کول دا داسې ګناه ده چې د دې د ماپۍ صورت نشته دا بر چا نه غواړئ دا 20 کروڑه یا 20 کروڑه عوام دا پر یو پیسه کې او د سرکاري د ونو په یو پاڼه کې شریک دي د دې بر چا نه بخښنه غواړئ بیا او عهدهم مؤمنان کامل او کامیاب هغه دي چې د خپلو وعدو پاس کوي کومې وعدې الله سره وعدې کړي دي هغه وعدې سرته رسوي د الله د بندګانو سره وعدې کړي دي هغه وعدې سرته رسوي دا د مؤمن کامل نښې دي او دا د مؤمن کامل صفات دي او آخري صفت بیا قرآن ذکر کوي والذین هم علی صلواتهم یحافظون کامیاب مومنان چې الله د هغې د کامیابۍ اعلان کړی دی هغه کسان دي چې دوی په خپلو منځونو باندې حفاظت کوونکي نو د مؤمنانو صفتونه چې الله شروع کړه د کامیابو نو د مانځه نه یې شروع کړه او ویلې چې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون دین ابتدا شروع کړی وه د صفاتو لومبنی صفت دا چې مؤمنان کامیاب هغه دي چې په مونځ کې خشوع او خضوع کوي او اختتام د صفتونو یې په مانځه باندې وکړه چې والذین هم علی صلواتهم یحافظون دې ته پته ولګېده چې مونځ ډېر اهم شی دی په عباداتو کې د مونځ نه اهم عبادت بل نشته لنډه خبره دا ده دا دونه اهم عبادت دی او دې وجې نه علماو دا لیکلي دي چې د چا مونځ برابر شه هر کار برابر دی او چې د چا مونځ برابر نه وي هر کار غلط دی خو بیا زمونږ په حالت باندې افسوس دی دا چې مونږ او تاسو د مونځ څومره خیال ساتو د چې کوو چې کلم طبیعت سازي نه وي که طبیعت هم ساز دی نه کوو دا مونځ موږ یو زیاتي شی ګڼو حالانکه دا دومره اهمه فریضه ده چې د قیامت په ورځ باندې الله حساب کتاب د عباداتو په باب کې کوي نو لومبنی به د مونځ حساب کتاب کوي لومبنی حساب به د مونځ کوي که په دې کې سړی کامیاب شو نو وروستو کامیابي ده او که په دې کې ناکام شو نو وروستو ناکامي او ناکامي ده د دې وجې نه د مونځ به ډېر لحاظ ساتئ د مونځ به ډېر په خضوع کوئ مونځ به په ټیم باندې کوئ او مونځ به با جماعت کوئ او مونځ به دې مونځ پر ترجمه باندې به هم ځان پویه کوئ او په سوچ او فکر به کوئ او قصدن به په دې کې باری خیالات نه را دنده کوئ بلکې پوره به الله تعالی تر تاسو متوجه یئ اوس دا اعلی ترین صفتونه چې کامیابو مؤمنانو ته الله تعالی ورکړي دي او کامیابو مؤمنان د نخي الله تعالی ښودلي دي دا که موږ او تاسو کوشش وکړو او دا موږ او تاسو په ځان کې پیدا کړو نو الله به موږ له څه راکوي موږ له بدل سي عوض به سي اجر به سي نو قرآن د هغې بیان کوي اولئک هم الوارثون دا کسان موصوف په دې صفتونو باندې اولئک داسې ټکی دی چې دې کې تشو سړو ته اشاره نه وي سړی موصوف په دغه صفتونو چې کوم ذکر شو نو معنا دا ده اولئک دا کسان موصوف په دې صفتونو
هم الوارثون هم دوی وراثت وړونکي دي. اوس دلته سوال پیدا شو چې څنګه دوی په وراثت باندې به دوی جنت وړي په وراثت کې. نو دا په حدیث کې راغلي دي، مفسرین هم ذکر کړي دي چې د هر بني آدم دپاره الله دوه کور ساز کړي دي. یو کور ولا په جنت کې ساز کړی دی، یو ولا په دوزخ کې ساز کړی دی. چې کم بد قسمته اگر جهنمی شو نو دا اگر جنت کور پاتې شو، نو اگر جنت کور به مؤمن ته خپل کور خپل ملاویږي او دغه جهنمی هغه کور به ورته په وراثت کې ملاویږي. نو دا معنا ده چې الذین یرثون الفردوس او وراثت هم داسې تشت جنت نه دی چې جنت من حیث الجنت نه، په جنتونو کې چې کم اعلی جنت دی د هغې وراثت به دې وړي. الذین یرثون الفردوس هغه کسان دي چې په وراثت سره به وړي جنت فردوس لا. حدیث کې راځي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سأل الله الجنه چې کله تاسو د الله نه جنت غواړئ نو فاسألوه الفردوس، د الله نه فردوس جنت غواړئ چې الله مالا جنت فردوس راکړي. ځکه چې دا د ټولو جنتونو نه اعلی او اولا او د ټولو نه اوچت جنت دی. د دې جنتیانو په کور کې چې دا څلور ولی به بهیږي، د صفا اوبو واله به د پویو واله به او د شراب واله به او د ګبین واله به، او دا به د هر جنتی په کور کې بهیږي، د هر جنتی. خو د دې بنیاد کوم ځای کې دی، هغه تالونه کوم ځای کې دي، په جنت فردوس کې دي. دا د ټولو جنتونو نه اعلی جنت دی. پیغمبر خدا چې کله د الله نه جنت سوال کوي نو فردوس ته غواړي، نو دا ډېر اعلی جنت دی. جنت ټول ښه دی او عام جنت به عام مؤمنانو ته ملاویږي او جنت فردوس به هغه مؤمنانو ته ملاویږي چې دا صفات پکې. که په دې صفاتو که کمی نو دا معنا نه ده چې هغه جنت ته محرومي. اگر به یو عام جنت الله تعالی ورکي ځکه دی د عوامو نه شمار دی، دی الله سره د خواصو نه شمار نه دی. د خواصو نه خو به هله شمار کوي دا صفتونه په ځان کې پیدا کړي، دا صفتونه ښه یاد کوي، کور ته لاړ شي دا واړوئ او د عمل په نیت باندې په دې باندې سوچ وکوي او عمل پې شروع کوي. اوس جنت داسې ځای دی چې کله جنت ته سړی لاړ شي او یو اعلی مقام ته سړی لاړ شي، یو اعلی د سیر و سیاحت ځای ته سړی لاړ شي او لا ټیکټ هم پې ورکړی او بیا چې هغه ټیکټ وخت تیر شي نو ورته یاره شه به وځه اوس ستا ټیم ختم شو. نو دی وایي یاره چې اډو راغلی نه وې او د دې نه خو زما زړه نه کېږي. د دنیا کې دا مسلمانان او دا خلک چې کوم ځای کې اوسېږي هغه ځای کې د هغوی داسې یو تعلق پیدا شي د هغه ځمکې سره چې بل ځای وله خوند نه ورکوي بیا. نو جنتیان چې جنت ته هلته لاړ شي او د جنت عیش او آرام وویني نو دا خو بیا وایي چې دې نه خو حوصله نه وي پکاره، نو دې ته اتمام نعمت وایي. پوره نعمت دا دی وهم فیها خالدون. دا جنتیان مو پر جنت کې همیشه اوسېږي، په جنت کې به بې دخلي نه پیږئ پرې باندې، جنت کې بې دخلي نشته او دنیا خدای د بې دخلۍ ځای. موږ او تاسو ټول به بې دخله کېږو، یو ځل به د دې دنیا نه موږ ولا کټ کېري او څلورو کسانو به اخیستي او قبر له به روان کړي او په قبر کې به لا نږدې په دې ځمکه کې د ځمکې د سر نه به منتقل کوي د ځمکې نه یې ویښته. د دې وجې نه ډېر سوچ و فکر باندې زندګي تېره کوي او دا درته وایم چې دا عبادتونه به موږ کوو، دا کوششونه به هم کوو چې دا که منځونه دي، که روجې دي، که زکاتونه دي، که حجونه دي، که عمرې دي، که جهادونه دي، دا ټول د دې دپاره دي چې په دنیا کې د الله خدای ومنلی شي
د الله راج دی ومنلی شي، د الله نظام دی راشي، د الله قانون دی راشي، او د الله خدای دی خلق ومني. د امریکې خدای نه، د ډالرو د یهودو خدای نه، بلکې خدای د الله ومنلی شي. زمونږ په آئین پاکستان کې دا لیکلي دي چې اقتدار اعلی بدلته د الله ای، خو په 15 کاله کې اقتدار د اعلی مونږ اونلی، د الله مونږ اونلی ده. اقتدار د قانوني انګریزي دی. 15 کاله وشو اقا د انګریزان چې تلل او کوم شی پریښی دی روغ جوړ پروت دی، او کوم منافق چې مونږ او تاسو دغه ځای لیږو هغه راته هغه ښه کلکوي. او په اول کې د پاکستان چې سا شو مونږ او تاسو د شریعت د نظام نه دومره لرې نه وو لکه نن چې څونه تي لرې شوي. اوس خو خلک په شریعت پورې ټوکې او مسخرې کوي، لوبې او ټوکې ته سازي کړي، او که تی نه مالې نو تا بدناموي. بیا د دې وجې نه عزتمند اصل رضا د الله ده، او د الله رضا به ال راځي چې مونږ او تاسو د الله شو، مونږ او تاسو د الله دین خپل کو. مونږ چې څه کوو نو د الله د رضا لپاره او د الله د مخلوق سره د احسان کولو لپاره، چې زمونږ او تاسو لاس نه الله تعالی مخلوق ته خیر ورسوي، او خاص کر مؤمنانو ته خیر ورسوي. او دا به ال کېږي چې مونږ او تاسو ټول یو موټی او یو شو، او د الله د دین دپاره شو، او مونږ د شیطان د غلطې او لارې ټولې پرېږدو. دا د مؤمنانو اعلی ترین صفتونه وو، او دغه کامیاب مؤمنان دي. قرآن اعلان کو قد افلح المؤمنون، یقینا کامیاب دي مؤمنان، او کامیابی دغه ده ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. بس چې اور نه څوک ډډه ته کړی شو او جنت ته وردن نه کړی شو، او لا چې بیا جنت فردوس ته وردن نه کړی شو، دغه کامیاب دي. الله دې مونږ او تاسو ټول په دې کامیابی باندې کامیاب کړي. د درس باقاعده لحاظ ساتئ، درس مه هېروئ. مونږ خو زه چې سهار پاسم که نه اوس دا دې وخته پورې لګیا یم، یا یې ګورم او یا یې طالبانو ته ویم او خلکو ته یې ویم. خو زمونږ دا زمونږ تاسو وروڼه یئ، مسلمانان یئ، مونږ خفه کېږو در باندې. قیامت کې هسې نه چې زمونږ دې مرۍ ته لاس اچوئ چې تاسو خو مونږ ته نه دي ویلي، تاسو مونږ ته د دې اهمیت نه بیان کړی. نو د دې دپاره دا درسونه مونږ ستاسو د عامو مسلمانانو مشرانو دپاره چې هغوی ته دا ټیم نشته چې هغه هر وخت راشي په مدرسه کې کښېني او کتابونه شروع کړي. نو د داسې مسلمانانو دپاره مونږ دا درس شروع کړی دی، او لله په الله هم شروع کړی دی. د دې څه دغه نشته دی، پیس میس مونږ نه الو، د دې څه داخله هم نشته دی. د دې داخله او پیس مونږ د الله نه غواړو. مونږ د پیغمبرانو تابعدار یو، او پیغمبران هر یو پیغمبر چې راغلی قوم ته ویلي دي چې ستاسو نه زه په دې باندې څه اجر نه غواړم. مونږ هم دغه خبره چې تاسو نه په دې باندې مونږ هېڅ اجر نه غواړو. لله په الله مونږ سره یو امانت دی، او د الله او د رسول امانت دی. مونږ یو ستاسو مخې ته ږدو، تاسو په قدر باندې واورئ، د عمل په نیت باندې واورئ، او په دې باندې عمل وکړئ، او خپل زندگی برابر کړئ، او نور مسلمانان دې ته تیار کړئ، او مسلمانان زر سره ولئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ یا الله مونږ په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهه کړي، دې سره مونږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. الله زمونږ څونه مشران وفات شوي دي، زنانه نارینه مشران کشران ټول وبخښي. خدای زمونږ د مسلمانانو څونه بیماران دي، زمونږ په دې کلي کې بیماران دي، په دې مرګرو کې بیماران دي. دعا ورته وکړئ چې ټول الله شفا کامل عاجله ورکړي. الله رب العزت زمونږ د ملک باندې رحم وکړي، دا ملک خود کفیل کې، دا ملک الله رب العزت دا د اغیارونه او د کفارونه او د هغوی د سازشونو نه وساتي. او دا پاکستان څنګه د اسلام قلعه او اسلام آباد د اسلام آباد نوم ایښودی شوی، الله اسلام آباد په رښتیا سره اسلام آباد کې، او دا پاکستان د تمام مسلمانانو د دفاع دپاره یو مضبوطه او مستحکمه قلعه وګرځي. او دا به هله کېږي چې پاکستان مکمل د شریعت په رنګ کې رنګ شي، او د قرآن او د توحید او سنت په رنګ کې رنګ شي. نو خدای زموږ د عمل د قرآن په رنګ کې رنګ کې، دا په قرآني نظام باندې منور کې،
خدای د قرآنی نظام د وجه نه په دې ملک استحکام راولي خدای دا ملک د اسلامی نظام په وجه باندې خود کفیل کې او دا ملک د اغیارو د سازشونو نه الله د اسلام په وجه باندې محفوظ او مامون کې الله دا ټول مسلمانان دي دا ستا خوږ پیغمبر وایي چې د هر یو بنده زړه د الله د دوه ګوتو په منځ کې دی الله ته په خپل قدرت کامله سره د ټولو زړه خپل دین طرف ته اسلام طرف ته د اسلام غلبې طرف ته د اسلام نافذ کولو طرف ته راواړې الله منګه دا کم کسان چې دعوه د اسلام کوو او د اسلامی نظام د نفاذ کوو الله موږ د دې اهمیت زموږ پړونو کې واچي الله د دې اهمیت زموږ پړونو کې واچي الله دا موږ ته اهم ژوند کار ښکاره کړي الله موږ نه دا اهم کار والی او د دې په نتیجه کې زموږ ناراضي شي او په پاکستان کې مکمل د شریعت نظام راولي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه او ناغي لپاره دعا وکړئ دغه خادي ده چې الله رب العزت په خیر سره سرته ورسوي د دې خوشحالۍ سره او الله رب العزت د شرونو فسادونو نه دی وساتي د اختلافاتو نه وساتي او زموږ د ټولو نه الله راضي شي او خاتمه زموږ د ټولو په ایمان کې